چې ته یوه دانه دغلته ګاونډ ماونډ کې قرض کوي یا ورته تار واچوئ نو د ترکارۍ کې هسې کته کوئ بره کوئ. د نورو سیمو په شان په ضلع شانګله کې هم د ټماټرو نرخونه د اسمان سره خبرې کوي. 1 کیلو ټماټرو قیمت 300 روپۍ ته رسیدلی دی. د کوم وروسته چې ټماټر د خلکو د اخیستلو نه وتي دي. د بشام یو اوسیدونکی د ټماټرو د ګرانۍ په اړه وایي کور نه ټلیفون راغلی نو ما ورته وی تاسو چې ته یوه دانه دغلته ګاونډ ماونډ کې قرض کوي یا ورته تار واچوئ نو د ترکارۍ کې هسې کته کوئ بره کوئ هغه بین دپاره ځکه چې 300 روپۍ کیلو ټماټر شو نو دا خو د غریب سړي د پونج نه بالکل بهر دي. یو بل اوسیدونکی وایي چې د ټماټرو 2 یا 3 دانې کور ته وړو د 100 روپو 2 یا 3 دانې ټماټر کیږي. مونږ خو دغه 2 او 3 دانې وړو روزانه خواړه راشي 100 روپۍ ورکړي 2 دانې ویسي یا 3 دانې ویسي. یو کور کې دا هم نشو ویلی چې ټماټر دومره ګران دي خالي دا ورته ویو چې ګزاره کړه. اکثر خو مونږ د ټماټر والا ته ویو چې یاره دا څښه ټماټر مه غورځوئ مونږ به دا ویسو ځکه مهنګایي ده دومره تکلیفیات دي ټماټر ډېر زیات ګران دي. بره کوستان نه راځي او ماشاءالله د بیپاریانو دا 4 آنه ګوتې چې دي 15 آنه دا په غوړو کې دنده دي. د ټماټرو د ګرانېدو وروستو د ټماټر خرڅونکو خلکو کاروبار هم په ټپه شوی. وایي چې د ګران قیمتونو له وجې خلک ټماټر نه وړي. 50 روپۍ جالی وه اوس په 45 46 جالی ده په 5000 روپۍ جالی ده. هغه ټماټر په حساب باندې نه چلي او نورې سبزیانې ټولې ختمې شوي دي. صرف یو ټماټر ډېران دی زموږ سره دغه پروت دی او د چا وس کې نشته چې هغې والي. ولس د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سبزیانو په قیمتونو کې دې کموالی راولي. ګڼې ولس به په دې مجبور شي چې سړکونو ته راوځي او پر احتجاج لاس پورې کړي. د سنو پښتونخوا دپاره عرفان حسین علي ضلع شانګله.